علماء کرام لیکي چې د انسان تهذیب دا دی، د انسان تمدن دا دی، د انسان د پاره ثقافت دا دی چې دی به لباس اچي، دی به خپل بدن چې کم نه هغه به دا پټ ساتي. د کسره انسان چې کله د لباس نه که نه نو دی د خپل ځان ته وګوري بلکل چې کم نه هغه یو سوټی ښکاري، نو بلکل چې کم نه هغه یو بوتل ښکارېږي. نو صحیح شوه. د انسان دا زیب و زینت، د انسان رونق چې کم دی، دغه رونق دا په دې کپړو سره دی. انسان په دې ښایسته ښکارېږي. لکه نن تاسو وګورئ د یورپ غونته کې هغه عیاش او فحاش زمانه چې کم دی هغه یې هم څه کوي، هغه کپړې مختصر صحیح خو لیکن بلکل چې کم دی هغه نه لرې کوي. ولې د انسان هغه د تهذیب، د انسان انسانیت، د انسان هغه اخلاق، د انسان هغه خواله دا چې کم دی هغه دا په کپړو سره ثابتېږي. په کپړو چې کپړې ښې درنې خوږې د کم نه هغه کپړې اچولي نو دا سره دا د هغه دپاره د عزت او د احترام او د زیب او د زینت او د رونق سبب دی. نو علما لیکي وایي کپړې چې کم نه هغه ښه مستقل درنې خوږې کپړې اچول پکار دي. هغه که نارینه دي او که زنانه دي، که نارینه دي او که زنانه دي. نن نارینه هم چې کم نه هغه لګیا دي په دې کپړو کې مختلف قسم طریقې کوي، نو مختلف قسم طریقې داسې لباس اچي چې بلکل د بدن سره بلکل انخطي وي، بلکل ټایټ وي. او زنانم چې کم نه هغه دقسې لګیایي، څوک پکې چې کم نه هغه لوی پنسي وکړي، دومره ده چې مونږ تاسو سره ټول لادو پکې. صحیح شوه. دغه قسم چې کم نه هغه داسې قسم لباس دا خو د انسان دپاره د انسانیت نه د لرېوالي چې کم نه هغه یو سبب دی. لباس او کپړې انسان چې اچوي نو مقصد دا چې د دې انسان دا بدن دې پټ وي، د انسان دا بدن دې پټ وي. خو چې کله د انسان د بدن نه دا کپړې لرې شي د یو حیوان ښکارېږي، د هغه زیب او زینت او هغه رونق چې کم نه هغه مکمل ختم شي. صحیح شوه. نو لہذا بعضې په دې بزرګانو کې بعضې خلق داسې ومو چې هغوی په خپل ژوند کې چېرته خپل د بدن چې کوم عورات و هغوی نه ولیدلي، هغې نه به هم چې کوم نه هغه خپل ځان نه به هم ستر کو، خپل ځان نه به هم دا خپل بدن هغه پټ ساته. صحیح شوه. خپل ځان نه به هم پټ ساتو. صحیح شوه. او خصوصا اکثر چې کم نه هغه بعضې خلق چې یوازې نو بس څه دی وایي دلته کې خو هسې هم څوک نشته که نه، دلته کې خو هسې هم څوک نشته. حالانکې دغه ځای کې د الله فرشتې موجودي، د الله تعالی د فرشتو نه خو حیا پکار ده که نه. مونږ تاسو چې اکثر اورو دا ټیپو سلطان چې کوم و د ده په باره کې راځي کتاب، مونږ تاسو خو د هغه شکل او صورت چې څنګه مونږ ته انګریز د هغه سکیچ خولی دی، کم تصویر خولی دی، مونږ خو هغه ګورو. حالانکې دا دومره یو نیک او پاکباز سړی و چې کله به په غسلخانه کې غسل کو که نه هم به د خپل عورت پې پټ ساته. صحیح شوه. د خپل عورت پې چې کم نه هغه پټ ساته وي، هسې نه چېرته نظر مې پې ونه لګي. یو خبره درته کوم چې کم انسان د خپل بدن خپل عورات ته بار بار نظر کوي دقه انسان به د وسوسو په مرض کې مبتلا وي، حافظه به انتهایی کمزوري، حافظه به انتهایی کمزوري. وجه چې کم نه هغه دغه ده. نن زمونږ اکثر خلق چې کم نه د دغه کیسیز لحاظ نه ساتي. پوهېږئ. نو تهذیب د انسان دا دی چې دی به کپړې اچوي، دا خپل بدن به پټ ساتي. که چېرته دا بدن پټ نه ساتي نو په ده کې او په ځناور کې بیا فرق نشته. ځناور هم چې کم نه هغه دغسې ځي، دغسې چې کم نه د خپل پردې د خپل دغه هغوی سره خو چونکې سنس نشته. مونږ تاسو له خو الله عقل را کړی دی، شعور را کړی دی، الله مونږ تاسو له یو پوهه را کړې ده چې مونږ تاسو دغه استعمال کو. صحیح شوه.